سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرآن شریفونه چکولاو کوي برا په سر باندې سورۃ الفاتحه په سورۃ باندې بحث شو، په الفاتحه باندې هم بحث شو. اوس بیا په 66 کې ده المکیه ده کړه سورۃ الفاتحه مکیه. نه بحث چې ده هغه په مکی باندې ده او د سورې فاتحه په باره کې چې ما تاسو ته کوم مسائل ذکر کړو دا څو ورځې داغه په باره کې ما تاسو ته ویلو چې را امام شافعي رحمت الله علیه زوړ قول چې ده هغه یو او نوې قول بلو او داغه په باره کې چې نور تحقیق وشو نو داغه کتاب الام کتاب چې ده داغه اخیری کتاب ده او د امام شافعي رحمت الله علیه اخیری فیصله د سورې فاتحه په باره کې دا چې په جهري منځونو کې به مقتدی سورې فاتحه نه وای، په جهري منځونو کې به نه وای او په پټ منځونو کې دی وای. هغه مسله خدایغه متعلق و په دې باندې چې په امام پسې شاته خیرت سړی کوي او نه کوي نو د دې په نه کولو باندې په موجوده دور کې زما په نظر باندې د ټولو نه لوی کتاب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب لیکل دی. د دیوبند یو ډیر غټ عالم دی او په سونو پاڼې په دې لیکلي، په سونو پاڼې ډیر یو غټ کتابي په دې باندې لیکل دی او پاغه کې هغه د قران په آیاتونو سره په احادیث سره د صحابه او د تابعین په اقوال سره دا خبره تحقیق ته رسولې ده چې په امام بس شاته قرت نشتی. وس المکیه د سوراتونو تقسیم چې دی بیا په دې اعتبار سره چې دا مکی دی که مدنی دی په دوه قسمه دی، یو ته مکی وای او بل ته مدنی وای. د سوره فاتحه په باره کې اختلاف دی، سو کوئی دا مکی سورت ته په مکه کې نازل شوی دی چې مکی څه ته وای مدنی څه ته هغه بدتوي ما واول د سوره فاتحه په باره کې چې دا مکی دی که مدنی دی. یو قول دا دی چې دا مکی دی، بل قول دا دی چې دا مدنی دی، بل قول دا دی چې دا دوه پیر نازل شي، یو پیر مکه کې یو پیر په مدینه کې، بل قول دا دی چې نیم په مدینه کې نازل شي نیم په مکه کې نازل شي. خو بیا په دې ټولو کې صحیح کم یو دی نو د صحیح پہچان موږ نشو کولای. هغه علامه لوسی بغدادي رحمت الله علیه تفسیر روح المانی اول جلد کې کړی دی چې اکثر صحابه په دې دي او صحیح قول دا دی چې سوره فاتحه مکی سورت ده، سوره فاتحه مکی سورت ده. وسو دا مسله ختم شو. د مکی او مدنی سوراتونو تعداد او داغه آیاتونه او داغه کلمات او حروف باندې بحث کو. مکی او مدنی متعلق درې اصطلاحات دي. د مکی او د مدنی سوراتونو متعلق درې اصطلاحات دي. منائل العرفان اول جلد کې په 135 صفحه باندې دا اصطلاحات ذکر کړی دي. نمبر 1 اصطلاح دا ده چې مکی سورت کم سورتونه چې د هجرت د آغاز نه مخکې نازل شوې دي هغه مکی دي. کم سورتونه چې د نبی رسول الله مدینه منوره ته د کډي وړونه مدینه منوره ته د هجرت نه مخکې نازل شوې دي دغه سورتونه مکی دي. یو اصطلاح دا شو. او کم چې رستو نازل شوې دي نو دغه مدینی دي. نمبر 2 کم سورتونه چې په مکه کې نازل شوې دي اگر که هغه د مکی مکرمه په مفازاتو کې نه نازل شوی لکه په مینا کې، په عرفات کې، په حدیبیه کې نو دغه سورتونه مکی دي. اکم سورتونه چې په مدینه منوره کې نازل شوی دي نو دغه سورتونه مدنی دي اگر که هغه د مدینه منوره په مفازاتو کې لکه په بدر کې، په احد کې وغیرہ کې پای کې نه نازل شوی واغه مدنی دي. نمبر 3 کم آیاتونه چې پاغي کې اهل مکه ته خطاب شوی دی هغه مکی دي چې مکی خلکو ته خطاب شوی دی او په کومه کې چې د مدینه خلکو ته خطاب شوی دی نو هغه مدینی دي. نو بیا درې اقوال ما تاسو ته ذکر کړل، درې اصطلاحات. نو په دې کې صحیح او غره په مکی او مدینی سوراتونو کې غره قول دغه دی چې کم د هجرت نه مخکې نازل شوی دي نه مکی دي
او کم چې د هجرت نه بعد نازل شوی دغه مدني دي. اگر که خالص په مکه کې نه دي نازل شوی، د مکه په مفازاتو کې نازل شوی دي، دغه ګرد او نواح چې کوم علاقې دي پای کې نازل شوی دي، واغه به مکی حسابي او دا نور به مدني حسابي. دا چې دا صورت مکی ده، دا آیت مکی ده، دا مدني ده. دا تقسیم چې ده دا د پیغمبر علی السلام د اقوالونو نه ده شوی چې نبی علیہ السلام د فرمایلی چې دا به مکی او دا به مدني. دا د صحابه کرامو په اشارات سره، د صحابه کرامو په معاملات سره دا شوی دی. منائل الارفان والجد 137 صفحه باندې دا تحقیق کړی دی. وز د مکی او د مدني سورتونو معلومولو فائدہ سره دا ډو چا معلوم کړی یا نه کړی چې دا مکی دی او دا مدني دی، او کوي معلوم کړو نو فائدہ یې سره فائدہ دا ده چې په مکه کې بعضی آیاتونه هغه منسوخ کړیو، په مدینه منوره کې داغه باندې نور حکمونه راغلیو. نو چې ته مکی او مدني پیژنې نو تاسو بیا پته ولګي چې دا آیت مکی دی، په دې کې دا حکم راغلی دی، خو د دې خلاف په مدني کې چې کوم راغلی نو دغه ټیک دی، ځکه دغه رستو نازل شوی نو دا اولنې حکم منسوخ کړی دی. دغه فرق دی پکې. څومره سورتونه مکی دي او څومره سورتونه مدني دي، د دې په اړه کې د ابو الحسن بن حسار نه منقول دي چې 60 سورتونه چې دي دا په اتفاق د علماو باندې مدني دي. په 60 سورتونو ټول علما متفق دي چې دا مدني دي، او په بدول سورتونه چې دي باغې کې اختلاف دی، څوک ته مکی وي څوک ته مدني وي، او دا باقی سورتونه چې دي نو دا مکی دي. لیکن ابی بن کعب رضی الله عنه چې دی هغه فرمایلی دي چې 27 سورتونه مدني دي او 87 سورتونه چې دي دا مکی دي. ابی بن کعب تاسو دا خبره ولیکئ. ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي چې 27 سورتونه مدني دي، نو د 114 نه 27 لري کې نو 87 پاتې کیږي، نو 87 سورتونه مکی شو او 27 سورتونه مدني شو. چاوي چې مکی سورتونه سونه دي نو اواتیا، چاوي مدني سورتونه سونه دي درې کم دیر یعنی 27 اویش. مکی او مدني دوه سورتونو په باره کې مکمل تفصیلی بحث چې د علماو ذکر کړی دی، هغه په مستقل کتابونه هم لیکلي دي. وز د مکی سورتونو پہچان بسای چې مونږ ته چانه ویلي چې دا مکی دی که مدني دی، مونږ ته بسنګ پته لګي. یو څو نخې دي کاغه پکې وي جاب مکی صورت خامخای مونږ ته پته لګي چې دا مکی دی. یو څو نخې دي کاغه پکې وي مونږ ته پته لګي چې دا مدني دی. باغ نه خو یو کله ټکې دی چې کله پکې راغلی نو به مکی صورتي. د کله معنی ده داسې نه ده، داسې نه ده. دا په مکی صورتونو ذکر ډیر راغلی دی چې په مکه کې کافر ډیرو غړ غړ جابر کافرانو، نو دا هغه کافرو د پاره د زورنې د پاره الله پاک دا کله راوړی چې تاسو دې سوای خدا دې سینه ده، دا دې سینه ده، دا دې سینه ده. نو یو فرق د مکی صورت بدای چې په مکی صورت کې به کله، په مدني صورت کې به کله نه. اوس دا کله چې دا د قران کریم په قران کریم کې 33 بار راغلی دی. کله په قران کې 33 پیری راغلی دی په 15 سورتونو کې، او د قران شریف په اخیری 15 سپارو کې دی، اخیری 15 سپارو کې. نمبر 2 یو د مکی صورت پہچان څه شو سبای پکې کله به پکې راغلی. نمبر 2 هر هغه صورت چې پاغه کې د سجدي آیتو دا به مکی صورتي، په مدني صورتونو کې د سجدي آیت نشتی. نمبر 3 هر هغه صورت چې داغي ابتدا په حروف تهجی سره شوی بغیر د سورته بقره نه او د سورته آل عمران نه، چې د دې ابتدا چې دا د سوره بقره په الف لام میم سره شوی دا او سوره آل عمران، نو بغیر د سوره بقره او سوره آل عمران نه چې په دې ټول علما متفق دي چې دا په مدینه کې نازل شوی دي. او د دین علاوه چې څومره سورتونه دي چې هغه په حروف تهجی شروع شي نو دا به مکی. او سورته رات چې ده باغی کې اختلاف دی. نمبر 4 هر هغه صورت چې باغی کې د پیغمبرانو قصې ذکر شوی اب مکی سورتی، او د تیر قومونو کم چې هلاک شوی قومونه دي دا غو ذکر پکې اب مکی سورتی، او دا بغیر د سورته بقره نه اخو جوشوا. 5 نمبر هر هغه صورت بغیر د سورته بقره نه
نور په کم صورت کې چې د آدم علی السلام او د ابلیس قصه ذکر شوی نو دا به مکی صورتي چې د ابلیس او د آدم علی السلام قصه په ذکر شوی نو دا به مکی صورتي نمبر 6 هر هغه صورت چې پیاغي کې یا ایوه الناس راغلی نه به مکی صورتي او چې یا ایوه الذین آمنو پکې راغلی نه مدنی صورتي نمبر 7 د سوره حجرات نواله د پاکو سورتونه چې ته مفصل وای نو اکثر مفصل سورتونه چې دا مکی دي مفصل وته ځکوي چې په دې کې فصل زر زر راغلی دا سورتونه لړ دي کنه نو فصل جداواله په زر زر راغلی ځکه ته مفصل وای دا خو د مکی سورتونو پہچانو ونخې ما تاسو ته ویلې وسو ما تاسو ته د مکی سورتونو اخیری نه خو ویلا چې د سوره حجرات د تر اخیره پورې پدې کې دته مفصل سورتونه وای نو دا مفصل سورتونه چې دي اکثری دا مکی دي ول دې په کې مشته مدنی په کې مشته نو قاعده کلیه نه ده خو اکثری ده چې اکثری مفصل سورتونه چې دا مکی دي درې خبرې چې دي دا په مدنی سورتونو کې په مکی سورتونو کې څونه خښوي ون ضوابط ما تاسو ته بیان کړو و پہچانې ما تاسو ته بیان کړو پس مدنی سورتونو کې درې نخې دي چې درې نخې پکې وینو دا په مدینه کې نازل شوی دا سورت نمبر 1 په کوم سورت کې چې حدود او فرایض اب مدنی چې حدود پکې بیان شي حدونه نه دي قصاص او حدود چوته وي لکه شراب وسکل نو سل دوره حد به جاری کیږي دا څه کنه نو دغه ته حدود وي نو دا بحث چې دی دا په مدنی سورتونو کې دی نمبر 2 هر هغه صورت چې پاغي کې د جهاد حکم شوی او د جهاد احکام پکې بیان شوی ناغه په مدنی صورتي دغه د جهاد حکم په دای کې راغله مکه کې مدینه منوره کې نمبر 3 هر هغه صورت چې پاغي کې د منافقینو ذکر شوی ناغه په مدنی صورتي منافقینو ذکر په مدنی صورتونو کې دی بغیر د سورې عنکبوت نه چې داغه اولنی یولس آیتونه دي چې پای کې د منافقینو ذکر دی خو صورت مکی دی خدا هم اوري چې دغه د یولس آیت چې دي دا مدنی دي دا یولس آیت مدنی دي او دا باقی صورت چې دی دا مکی دی دا مناهل الارفان اول جلد 138 صفحه او 139 صفحه باندې دا ضوابط بیان کړی دي وسو د مکی او د مدنی سورتونو اقسام مکی او مدنی سورتونه په څلور قسم دي نمبر 1 یو قسم هغه دی چې تمام مکی دا اول نه تر اخره پورې ټول په مکه کې نازل شوی د دې مثال دی لکه سوره مدثر چې دا مکی دی نمبر 2 چې کله چې ټول په مدینه کې نازل شوی دا اول نه تر اخره پورې لکه سوره آل عمران نمبر 3 هغه دی چې بعضی آیاتونو نه علاوه نور مکی یو څو آیات په مدینه کې نازل شوی نور مکی لکه سوره اعراف چې پاغه کې وسالو عن القريه التي كانت حاضره البحر قتاده سی وی چې دا د سوره اعراف 163 آیات چې ده دا پکې نه ده دا باقی چې ده نو مکی ده او نور علیمان ویل دي چې وایز اخذ ربک د سوره اعراف د 163 نه د 172 پورې دا آیاتونه چې دي دا مدنی دي دا نور مکی دي نو نمبر 4 سلورم قسم هغه ده چې دا غیسه آیاتونه چې سو آیاتونه نه علاوه چې په کې مکی او نور ټول مدني الکه سورته حج شو په سورته حج کې بغیر د سلور آیاتونو نه د 52 آیات 53 54 55 نه علاوه دا نور چې د آیاتونه په کې مکی دي او دا نور مدني دي په دې باندې چې کوم شبهات راغلي دي نو هغه مناهل الارفان اول جلد 144 صفحه نه والا د 167 پورې به دې ذکر کړی دي نو دا په دې درس کې مونږه اول د قران کریم تعریف وکړو چې قران څه ته وایي بیا بکې مونږ دغه په نزول باندې بحث وکړو بیا مونږه په صورت باندې بحث وکړو بیا په کې دا دونه بحث په الفاتحه باندې وشو بیا په دغه قران مجید کې سورۃ الفاتحه مکی او نو په مکی باندې بحث وشو نو سبا ان شاء الله چې بیا ورپسې چې پسې ده د سورې فاتحه آیاتونه دي آیاتونه او رکوع نو په آیاتونو او په رکوع باندې به ان شاء الله زموږ سبا بحثي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علیه وصحبه اجمعین
یا الله زموږ د اجر جمع وکړي موږ ټول ګناونه معاف کړي هر گمراهي بي دي نه موږ وساتي یا الله موږ ټول د خپل قهر او خپل غضب نه وساتي په موږ ټول پر دې ورزول کې د مخلوق د محتاج او مخلوق شروع نه وساتي صلی الله علیه وسلم دته دعا وکړي خدای په درحم وکړي د هر آفت او د هر مصیبت په امان کې او خدای ته د رحم خاوند چې دې په څو خوشالي کې خدای ته په رحم وکړي او ته خوشاله کړي او خدای ته د رحم خاوند خدای په دې ټول باندې رحم وکړي دا ټول خوشاله کړي